بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیانو په دې سوشل میډیا باندې یو دغه جديږي د قطر کې د گاډو شوګانې دي. نو د افغانستان په دنیا کې چې کوم قیمتي گاډی دی ریسینګ کار چې کوم دی، نو افغانستان پکې هم خپل گاډی ورواچو. هلته هغو د امریکې چې کومه کمپني ده د هغې په مقابله کې هغو گاډی تیار کړو. منګه خاص کر د طالبانو حکومت ته او خاص کر له افغانانو ته مبارکي ورکوو په دې باندې چې هغو په دونه لږ وخت کې یو های رینکینګ والا گاډی یا های سپیډ والا کم گاډي چې دي هغو ته یو د هغې په مقابله کې کنې زمونږ افغانیانو ورونو وګوره ټول عمر تقریبا 75 کال زمونږ نه ملک وشو. زمونږ ملک ټیک ټاک ملک دی. مونږ خپل ګاډی د وسه پورې جوړ نه کړو. چېرته سوزکي هم جوړ کړی دی، سوزکي کمپني هغه هم زمونږ خپله نه ده. نور مونږ د بجلیګر مولوي صاحب خبره وه، الله دې وبخي، هغه وایي مونږ پردو کابلو باندې لګوو، د جاپان نه کابلې راوړو، کله د یو ځای له کابلې راوړو. نو افغانستان تقریبا 40-45 سال وشو په جنګ کې اخته دی. ټولې دنیا به سم هر یو سوپر پاور چې ځان ته وایي سم سر یې پرې وګرځوو، خو هغه هم بیا لږ وخت کې افغانستان لر هغه دی راوچت یې کړو، گاډی ورې کړو. زمونږ عمل ته وګوره 75 سال وشو، داسې ډاکوان مونږ په زندګۍ کې داسې خلک نه لیدلی. زمونږ په ملک کې کم په دې 75 سالو کې په موږ باندې کم ډاکوان راغلي دي. نو موږ دا بیا د دغه ته وایو چې عمران خان ته د حکومت پرېږدئ. عمران خان د حکومت په یو لاین کې کړی و، د دنیا سره یې په یو دغه کې بوتلو. خلک یې مني عمران خان لیډر چې یو لیډرشپ یې مني. نو دا نور خو نه مني خانه، نور ګتا په خوله باندې موږ یې بوځو اډوره مني نه. نو زمونږ بیا افغانانو ورونو ته خاص کر په دې مبارکي ورکوو، بیا طالبانو حکومت ته. تاسو ته به دې دغه باندې ښکاري په دې سکرین باندې چې په دونه لږ وخت کې هغو د امریکې یا د جرمني کومه کمپني ده د هغې په مقابله کې، یا د جاپان چې کومې کمپنۍ دي د هغې په مقابله کې هغو یو خپل ګاډی راوچت کړو. نو دا ډېره زیاته د افغانانو دپاره د فخر خبره ده، ځکه چې بله ورځ به موږ وګورو چې په څوم نمبر راځي، په یو نمبر هم دې رانه شي، هېڅ خبره نشته. ځکه افغانستان ټول عمر په د بارودو په دغه کې راغلی دی، په یو چې صرف دونه وکړه چې د هغې مقابلې ته یې ګاډی راوستو دنیا ته. نو موږ بیا افغانانو ورونو له مبارکي ورکوو چې بهی تاسو باندې اوس او حکومت راغلی دی کوم چې زمونږ 14 سال راروان مخکې راروان دی زموږ باندې کوم چې ټیک ټاک حکومتونه وو، د حضرت عمر رضی الله انصاف یا د حضرت عثمان رضی الله یا د حضرت ابوبکر رضی الله، هغو چې کوم قانون اپلای کړی دغه طالبان دغه قانون غواړي. بهی اغواکاري نه منو، بدخوري نه منو، ناانصافي نه منو، ظلم نه منو، نور څه غواړي؟ زموږ په ملک کې خو دغه شی نشته. زموږ په ملک کې غرور چې تاسو ګورئ په کراچۍ کې څونه بتې دي، اغواکاریانې څونه دي، ظلمونه څونه دي. زموږ په ملک کې یو جج دی، یو زموږ عدالت دی وایي چې ما په دې خلکو ما نن د انصاف قایم کړی دی، نن په دې ورځ باندې په 75 سالو کې. په 75 سالو کې زموږ عدالتي نظام د وسه پورې یو انصاف نه دی قایم کړی چې یو سړي دی یو انصاف ورکړی شي. نو زموږ ملک ډېر زیات پیل روان دی، او خدای دې هر کې سریلنکا دې جوړ نه شي. نن سبا ډېره واویلا روانه ده حکومت درباره دی چې وایي ډیفالټ کېږي، ملک دیوالیه کېږي. نو بس د دغه یا خو چې څه دیوالیه شي یو طرف ته به شي، بیا به هم یو طرف ته لاړ شي. نو بس دغه د ما یو څو خبرې وي. والسلام.